او دغه امتیان دي مونږ هغه خلک یو چې ان شاء الله د قیامت په ورځ باندې وا زمونږ د دې اصلاح په کارونو باندې زمونږ په دې عبادتونو پیدا کی والله دې خپل بارگاہ کې قبول وګرځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ان شاء الله د نور امتونو په مقابله کې زمونږ د عبادت پر غزینو باندې فخر کوي او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې زما د امت شرافت به د قیامت په ورځ دی چې د نور امتونو په مقابله کې دوی چې کوم ځایونو باندې اودسونه کړي دي د اودس په اندامونو نه به د دوی رڼا خیږي او دا ټول به ځکه کېږي ځکه چې موږ ته الله پاک ایمان را کړی دی دا ټول به ځکه کېږي ځکه چې موږ الله پاک وحده لا شریک ګڼو دا ټول به ځکه کېږي ځکه چې موږ د دوانو جهانونو کامیابی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې ګڼو اگر چې په اعمالو کې به زموږ نه کمی کوتاهی کېږي الله پاک دې زموږ سره په هغې باندې د خیر او د معافرت معامله وفرمایي او الله پاک دې د ګناهونو نه وساتي الله پاک دې د دین د خدمت لپاره قبول کی خو چې مونږ دا وګیر د دې خبر یو چې محمد رسول الله زمونږ پیغمبر دی مونږ دا وګیر د دې خبر یو چې نبی علیه السلام به د قیامت په ورځ زمونږ د ټولو شفاعت کوي او مونږ دا وګیر د دې خبر یو چې د نبی علیه السلام د مبارک لاسونو نه به مونږ ته د کوثر د حوض نه اوبه ملاویږي مونږ دا وګیر د دې خبر یو چې مونږ به ان شاء الله د نبی علیه السلام په وسیلې سره د هغه په تابعدارۍ سره داغه په مبارکو سنتو باندې په زندګۍ تیرولو سره ان شاء الله جنت کې الله پاک داخلي بیا زمونږ استاد سره ذمہ داری جوړیږي بیا به زمونږ استاد په ذمہ باندې د الله جل شانه د طرف نه ډیوټي لګیدلی بیا موږ تاسو چې د کوم مقصد د پر الله پاک پیدا کړی بیا به موږ هغه مقصد هغه بر سری پیکار راولو بیا به موږ د سي غافله ژوندۍ نه تیرو بیا به موږ د سي د زناورو پرنګ ژوند نه تیرو بیا به موږ ځان ته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مخې تک دو چې زمونږ د ژوند او زمونږ د زندګۍ بنیادی مقصد دا د الله جل شانه بندگی کول دي دا د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق خپل زندگی تیرول دي د هغې نه پس به بیا موږ ته دغه شرافت حاصلیږي د هغې نه پس به بیا موږ تاسو ته الله پاک په دنیا کې هم کامیابي راکوي بیا به موږ تاسو ته ان شاء الله پاک په آخرت کې هم کامیابي راکوي چونکې وخت ډیر تفصیل سره تیر شو زه خپل خبره مختصر کول غواړم صرف گزارش درته کول غواړم چې صرف منافقان صرف هغه خلق نه دي چې ګینه صرف عقیدتاً منافق دي منافقان صرف هغه خلق نه دي چې ګینه صرف نور کارونه د منافقانو کوي د غټ منافقانو نه یو قسم د منافقانو هغه دي چې یو د مسلمانانو حوصله خرابوي غونډه ورځ لګیای مسلمانانو ته د مسلمانانو کمزوري بیانوي غونډه ورځ لګیای د کوپر تعریفونه کوي او څوک چې د اصلاح کار کوي دغه اصلاح په کار باندې د ګوتې اوچتولو والدا د ټولو نه غټ منافق دی ځکه دا د معاشرې دپاره دا یو بیماری ګرځېدلې ده الله پاک دې ما او تاسو ټول دغه بیماری نه وساتي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل وای د مسلمان د اخلاص دپاره دا خبره کافي ده چې کله دی بل یو مسلمان د خیر په کار باندې ویني دی یو بل مسلمان په عبادت باندې ویني دا یو بل مسلمان د نبی علیه السلام په مبارکو سنتو ویني یا دی یو بل مسلمان د انسانیت په خدمت باندې ویني او د د اړه ته په سکون ملاو شي د د اړه ته په خوشحالي ملاو شي دا د اخلاص د پاره پوره ده او کو د چرته بل مسلمان دا د خیر په کار باندې وکړو دا بل مسلمان د نیکی په کار باندې وکړو د دړه ته په سکون ملاو نشو نو د پر اعمالو کې اخلاص نشته د بیا دا کار د منافقانه رویه ده نو الله پاک دې ما او تاسو د منافقانه سوچ د منافقانه رویه نه وساتي الله پاک دې زما او تاسو په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي منګو تاسو چونکې ما تاسو ته گزارش وکړو چې منګ ویو ارزه کې منګ لګیایو منګ دا خبره کو په داوی سره کو چې موږ محمد رسول الله امتیان یو په خپل دعاګانو کې غواړو چې یا الله موږ د نبی علیه السلام په مبارک ناموس باندې قربان کې موږ په خپل دعاګانو کې دا غواړو یا الله موږ ته د صحابه په طرز باندې ژوندۍ را نصیب کې دا صحابه کرام دا هغه خلکو چې د نبی علیه السلام کامله تابعداري کړې و د نبی علیه السلام په هر یو سنت باندې خپل ژوندۍ را وستې و او خپل ژوندۍ د دین د خدمت لپاره وقف کړې و قربان کړې و الله پاک دې موږ او تاسو هم د قرنګي جوړ کړي د موږ دا د جرګې چې کوم هلې ځلې وي تقریبا شپږ میاشتې مخکې په کار دا ده چې د هر یو مسلمان زړه ته په سکون او خوشحالي میلاو شي ما تاسو ته ګزارش وکړو صرف دا خبره نه ده
د تربیت په حواله سره زمونږ د مشرانو خبره وکړه او دا د هر یو مسلمان ذمہ داری ده کلکم راغ وکلکم مسئول عن رعیته نبی علیہ السلام مبارک فرمای تاسو کې هر یو سړی ذمہ دار دی تاسو کې به د هر یو نه د خپل ماتحت مطابق تپوس کیږي د چا په ذمہ داری کې به سره راځي د چا ذمہ داری کې به سره راځي د چا په ذمہ داری کې به ډیر کارونه راځي د چا ذمہ داری کې به لږ کارونه راځي خدا کم کار چې کې نو په کار دا چې دا په اخلاص باندې وشي لکه کتابونو لیکلي دي یو پیر د نبی علیہ السلام د جمعات مخې ته یو صحابي راغلی اغال ته موږی ټکوو ویل څوک به په دې لار باندې راځي او د موږي ته به خپله سورلۍ وتړي او جمعات کې به مونځ کوي بل صحابي هغه د هغه نه لږ ساعت بعد راغلی چې خیال یې وکړ دا موږی د لار کې چا ټک وهلی دی هغه ورله لته ورکړه هغه موږی ویستو الله پاک دغه دواړو ته اجر ورکو اجر یې ورته ځکه ورکو چې و دواړه مسلمانان او کار یې د الله د رضا دپاره کوو نو اوس کو څوک د الله د رضا دپاره کار کوي نو په کار نه ده چې ما او تاسو د هغوی سره ملګري جوړ شو په کار نه ده چې موږ او تاسو د خپل انانیت چې موږ وختي ساعت کې فیض الرحمن ماما په دې خبره وکړه چې د خپل انانیت ختم کو او د دنیا د ژوند بس انانیتي هغه یو شاعر وای قمقل دی صاحب چې د پنجو په سر ګرځي او د شمار په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي زمونږ دغه د شمار شپې ورځې دي د چا د زندګۍ پته نه لګېږي دا بیګا دا اوس 10 بجې ما خو جنازه ونه کړه الله پاک دې درجات بلند کړي زمونږ د سکول شاګردو بیګا شنکر ته راتو مور به په سودا پسې رالیږلی مور به په کور کې په انتظار کې ناستې وه دغه پلار په ړه باندې به څه تېرېږي هغه پلار به یې څه ویللي چې ما په خپل زوی باندې سبق ویو د اسلام آباد په میټرو کې نوکر شو ماله به 22,000 روپۍ تنخوا راوړي بیګا یې د شنکر نه ځان له سودا راوړله مور ته کور ته د جنازې کټ ورللی دا زما او ستاسو د ټولې د زندګۍ دا قرنګې خشر دی د دې ځای نه به روان شي مردان ته ځم زه د بل چا په کار باندې ځم بله ورځ په کس کورونو کې زمونږ یو استاد محترم دی مولانا عاقل صاحب هغه یو جرګه کې ناست یو سړی پاڅېد ویل زه دا جرګه نه منم او نیغې نیغې کلکې کلکې خبرې شروع کړې زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم سار زه دلته مدرسه کې ناست یم مولوي صاحب ټلیفون وکړو بیګا پې دړه دوره راغلی د مړ دی نن 11 بجې جنازه ده زما او ستاسو د ټولو د قرنګې خشر دی کم از کم ځان سره دې دی کې لږ شانتې دا خبره کېنول غواړي چې سبا له بیا زه دغه مقبره کې پروت یم په تورو تیارو کې پروت یم او هغه ځایونو کې پروت یم چې زما سره به د دنیا هیڅ یو څیز به زما په کار باندې نه راځي په هغه وخت کې چې کله پرښتې راشي زه به څه جواب ورکوم په هغه وخت کې الله پاک ته چې مخامخ کېږم بیا به زه څه جواب ورکوم د دې قبر دا زندګي به زما څنګه وي د حشر میدان به رامانې څنګه وي نو زما گزارش دا دی چې دا پلانکې څه وایي هغه څه وایي دی څه وایي علاقه کې خلک څه وایي چې څوک څه وایي الله پاک دې ټولو خلکو له خیر ورکړي او الله پاک دې ما او تاسو د منافقانه سوچ نه وساتي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ذهنونه صفا کړي موږ دې الله پاک په کامل دین باندې راولي او دا دین غالب دی د دین د غلبې وعده دا الله جل شانه کړی ده انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون په دې کې دا ټول دین الله پاک شامل کړی دی چې دا ټول دین ما نازل کړی دی او الله پاک کوئی د دې ټول دین حفاظت به زه کومه خو الله پاک دې د دې دین د حفاظت لپاره ما او تاسو استعمال کړي دا دین ښایسته دی الله دې ما او تاسو په دین باندې ښایسته کړي دا قرآن مبارک دی الله پاک دې ما او تاسو په قرآن باندې مبارک کړي د چا چې اولاد دی الله پاک دې ورته نیک صالح جوړ کړي خو د دې پلار او د مور هم څه ذمہ داري جوړېږي چې د خپل اولاد خپل ځان ته راټول کړي لکه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور خبره چې لکه یو سړی هلک خپل پلار زلمی خپل پلار یې والی پلار یې عمر رضی الله تعالی عنہ ته ګیله وکړله ویل زه د خپل زوی والی یم زوی چې ورله وغوښتو ویل ما له د خپل پلار تربیت د قرنګ کړی چې څاروي به مې سرول چوکۍ راله راکړې وه راته ویل وی چې په دې کې کوم یو زورورو هغه زورور له دا سر وخه په دې دغه باندې د ده زما د مور سره جنګ و دی پې زورورو ما ته خو نور څه چل نه راته بس چوکه مې راواخیسته د ده دا سر مې پې ووم نو کم از کم د خپل اولاد دومره تربیت پکار دی چې سبا له بیا ستا د زوی ستا د لور ستا د بچی زلمی شي او ته سپین ګیره شوی چې بیا تا د کور نه وباسي بیا تا د کور تا ته په ژوندي نیمانې دا نه وایي چې ما ته په خپل مال کې حصه راکړه د ژوندي پلار حصه نه تقسیمیږي دا علما کرام ناست دي مشران ناست دي بېدبي دې معاف وي د چا پلار چې ژوندی د زوی هېڅ دا حق نشته چې خپل پلار ته دې وایي چې ماله دا حصه راکړه ما ته په کور کې خپله حصه راکړه ما ته په جایداد کې خپله حصه راکړه ما ته په روزګار کې خپل حصہ راکا د ژوندي پلار حصہ بالکل د سره شریعتن نه تقسیمیږي دا میراث وای دیتا چې کله دا سړی مړ شي بیا به د حصہ د په وارثانو باندې تقسیم شي نبی علیہ السلام مبارک ته یو پیره یو پلار یو زوی راغلی او ګیله وکړله او بیا نبی علیہ السلام هغه په پلار پسې ولېږو پلار یې چې په لاره باندې را روانو ځان سره د عربۍ شعرونه ویللي هغه شعرونه دومره د الله جل شانه خوښ شو چې پلار یې وروستو را رسېدو جبریل علیہ السلام مخکې راغلی و نبی علیہ السلام ته هغه شعرونه ویلي او بیا
نبی علیہ السلام مبارک هغه زوی ورته کینو یو تفصیلی حدیث دی وای تم د دې پلارې او ستا د ارسم د دې پلار دی خو کم از کم د پلار له پکار دا ده چې د خپل بچی ته دغه سوچ خور کی کنه جی الله پاک دې د چا چې اولاد شته نیک صالح دی ورته جوړ کی د چا چې اولاد نشته الله پاک دې ورته نیک صالح اولاد ورکړي تقریبا 15 کال مخکې په سعودي عرب کې واقع راغلی و ناصر خان زمونږ د دې کلي والله پاک دې مرحوم الله پاک دې مغفرت نصیب کړي داغه الته د یوسف شاه د لاسونه قتل شو یوسف شاه او اکبر شاه دا دوه ورونه دي د یوسف شاه د لاسونه د ناصر قتل شو بیا په دې کې ډیر شي جرګي وشول او ډیر شي خبرې پکې شوی وي سلور شپږ میاشتې مخکې تقریبا شپږ میاشتې بکیږي یا سلور 15 میاشتې بکیږي چې په دې کې دا زمنګ د ملګرو د جرګه شروع کړله او د دې درې ونه فریقینو نه واک او اختیار واغستو او په دې کې خبره شروع کړله چونکې دې کې بعضی خبرې دسي دي چې زمنګ د حیا ماحول له موږ د پښتنو د معاشره مطابق هغه د حیا تقاضا کوي نو بعضی خبرې لکه بعضی ملګری دسي وای ما ته په مخامخ باندې بعضی مشرانو دسي ویلي چې دا پلانکې کار دسي ولي کیږي دا پلانکې کار دسي ولي کیږي نو د کور د نن خبره بعضی خلک په شارع عام کې نه وای بعضی خبرې دسي چې هغه محفوظ ساتل کیږي نو لکه دا ما وختي سات کې اشارتن په دې باندې خبر وکړه په کار دار چې په دې باندې زمونږ مسلمانانو وړونو ته خوشحالي ملو شي تسلی ملو شي چې دا دوه ورونه دا خپل منځ کې روغ شو دا دوه خاندانونه یا دا دوه قبیلې یا د دې علاقې د خلک دا خپل منځ کې روغ شو ځکه د انساني سوچ خو پته نه لګيږي بعضې وخت کې کو انساني سوچ ته چې تبل دی کې به یو جاخه شوي دلته به راغلي په بل به ټوپک راړولې ډز هغه به ایشتلی نو جرګې د دې رسمي چې موږ په جرګو کې کم کار کوو دا یو طرف یو کس یو خوراک کاږي نیمه جرګې بل خوراک کاږي نیمه جرګې بل خوراک کاږي دا پلانکې دسي وای پلانکې دسي وای دغه رسمي ناپ تول د دغه نه بالاتر صرف د خاندانونو د اصلاح لپاره د جرګې یو ټوس خبره دا غین راويستله چې دا کوم یوسف شاه د ناصر خان قتل کړو نو په اغه باندې د اغه متعلق د جرګې دا خبره وکړه چې د دوی د قانون خپل منځ کې روغ شي او چونکې د اجون کا هغه وخت کې په سعودي عرب کې او بیا لکه څنګه چې د خپل وراره د لپاره دفاع کولی نو د اجون کاکا په شروع کې هغه رنګ دفاع نه کړي د دې د وجنه د جرګې د کسانو دا دوانه جرمانه کړل او د دې لپاره اتلس لک روپۍ چې دغه اتلس لک روپۍ نغدي چې په دې کې سلور لک روپۍ دا د جرګ د دې وس چې کوم د خلک راتلل د دې د روټۍ لپاره او د 32 لک روپۍ دا ودود کاکا ته او د هغه ځامن وتا دا به هغه ته نقد ملاويږي او بیا د دې نه پس دوی د درېونه خاندانونو د درېونه کسان دا پرون من په لنډۍ شکه راجمع کړل او چونکې دا زمنګ د دې ملګرو دا یو طریقه ده چې د جرګې نه یو ورځ مخکې د فریقین راجمع کوي او دوی له په قرآن باندې قسم ورګي نو دوی ټولو په قرآن باندې لاس کې خوستو او دا کومه مسله چې جوړه شوی و نو دغه مسلې ان شاء الله که خیری د پرون نه دا خبره شوی ده چې د نن نه بعد به بیا نه د دې تذکره کیږي نه به د دې متعلق منګ په یو بل باندې سکار ساتو نه به د دې متعلق منګ په یو بل باندې سپلینینګونه کو نه به یو بل تسکندې کنو د نن نه بعد به منګ رونه یو البته په دې کې و خبره و چې د یوسف شاه سره د اجون کاکا د رشته شوی و نو هغه ماشومه چې کوم و نو هغه مونږه د اغې د طرف نه آزاد کړله او اجون کاکا چې هغوی او دا غرونه چې د هغې چرته رشته کول غواړي نو هلته به یې رشته کوي دا د جرګې مختصر شانتې خبره ما ستاسو مخې ته پیش کړله الله پاک دې زمونږ په معاشره کې امن راولي زمونږ په معاشره دې الله پاک د امن ګهواره جوړه کړي ابراهیم علیه السلام چې لکه څنګه د خانه کعبې بنیاد کې خوستو او لومبنۍ دعا د امن کوله او لومبنۍ غوښتو ده چې الله پاک دا چې دا کوم علاقه ده دا د امن ګهواره جوړه کړي الله پاک دې زمونږ د علاقه دا د امن ګهواره جوړه کړي او الله پاک دې د هر قسمه مصیبتونو پریشانونو د هر قسمه تکلیفونو دشمنونو تربګنونو د روحاني او بدني فتنونو زما او تاسو د ټولو حفاظت وکړي د چونکه دا اکبر شاه دی دا کیس الته په دغه کې شوی دی په سعودي عرب کې شوی دی جی نو
التکو د پولیس نه یا دلته کم ایپایار شوی دی نو هغه به عبدالودود کاکا او د هغه زامن دغه په هغه د جرګې د طرف نه دا خبره چې دا به هغوی ته سر ته ورسوي او انشاءالله کوي به ورسره د قرآن نه بعد بیا چې په قرآن باندې کله سړی د یو بل سره خبره وکړي او روغه وشي امن راشي وړونه یو بل ته صفا شي الله پاک دې په صحیح معنو کې زما او ستاسو د وړونه صفا کړي الله دې زمام ایمان نصیب کړي ښه کلک امین پې ووایي الله دې ستاسو ایمان سلامت کړي الله دې زمام د اخلاص والا ژوند نصیب کړي الله پاک دې تاسو تم د اخلاص والا ژوند درکړي دا کوم تفصیلي وخت چې واخیستلی شو نو د دغې دپاره زه د خپلې جرګې د طرف نه ستاسو ټولو راغلو میلمنو ته معذرت کوم الله پاک دې ستاسو د قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوي الله پاک دې ستاسو د دنیا او آخرت ښایست نصیب کړي الله پاک دې ما او تاسو ټول د دین د خدمت لپاره قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین مولانا محمد عیاض صاحب د جرګې د اردو لپاره